ډیره زیاته ناشنا او ډیره زیاته عجیبه وظیفه چې کوم سړی دا وظیفه وکړي د اختر په دویمه ورځ باندې الله پاک به د انسان ته ډیر زیات مال او دولت ورکړي. الله پاک به د انسان په رزق کې برکت واچوي او دغه رنګې د دې سره سره په آخره کې عربیان چې کله محتاج شي هغوی چې کوم وظیفه کوي انشاءالله العزیز د مالدارېدو دپاره د هغوی چې کومه وظیفه ده کوم عمل دی او تاسو سره لازمي شیر کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ تاسو ټولې مسلې ختم کړي. الله پاک دې زموږ تاسو ټول حاجات دا پوره کړي. الله پاک دې زموږ تاسو په کورونو کې د رحمت فرشتې دا وګرځي. الله پاک دې زموږ تاسو په عمرونو کې برکت واچي. ښکلې د خوشحالۍ زندگی د الله پاک موږ تاسو لره کړي. الله پاک دې موږ تاسو ټول د چا محتاج نه صرف د الله پاک موږ تاسو ټول د خپل بندګۍ محتاج ساتي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده، ډیره زیاته زبردست وظیفه ده. چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو دته مالی مشکلات دا نه راځي. دا څه به نه وي چې لکه ما سره بټوه کې پیسې نشته یا ما سره کور کې پیسې نشته یا مثال زه رزق پسې اریان یم. انشاءالله العزیز کاروبار به هم کوو، انشاءالله دغه رنګې دیاړي به هم کوو، محنت مزدوري به هم کوو، ورسره به دا وظایف هم کوو. انشاءالله العزیز تاسو به دغه دیاړۍ کې دغه رنګې په دغه کار روزګار کې برکت دا په دې وظایفو په ذریعه باندې ورځي. دغه رنګې یو ورور دا دکاندار دی یا یو خور دکاندار ده، اکثر دا جنګۍ په کور کې ځان سودا مودا هرڅی. دغه رنګې یو ورور ټیلر دی یا دغه رنګې یو خور ټیلره ده. نو که سره د خپل ټیلرۍ دا وظیفه کوي او سره دا عمل د عربو ولګوي انشاءالله العزیز الله پاک به په یو څو ورځو کې مالداره کړي. یاد ساتئ چې عرب ولې مالداره دي؟ ځکه مالداره چې بعضې څیزونه هغوی ډېر زیات خیال ساتي. نو که دا وظیفه کوو موږ د رزق دپاره وظیفه کوو انشاءالله العزیز الله پاک به بهترین اعلی رزق راکوي. دغه رنګې دا وظیفه کو 313 پیرې روزانه کوي الله پاک به د مالی مشکلاتو نه دا وساتي. الله پاک بوله مال و دولت بے پناه ورکي، رزق بوله الله پاک دا بے پناه ورکي. وظیفه داسې ده موږ به 5 پیرې درود ابراهیمي ووایو، بیا به د هغې نه بعد دا کلمات ووایو. تاسو ته سکرین باندې ښکاري لا اله الا الله وحده لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا کلمات به 313 پیرې ووایو. بیا به د هغې نه بعد یا رزاق و 11 پیرې ووایو. بیا به د هغې نه بعد 15 پیرې درود ابراهیمي ووایو. دغه رنګې د عربو عمل دا دی، عرب ولې دونه مالداره دي؟ عرب د یو څو خبرو ډېر زیات خیال ساتي. د ټولو نه اول عرب خیال ساتي چې هغوی د جمع سره مونځ وکړي. په هر ځای کې د جمع ټایم رالی هغوی جمع سره مونځ کوي، بغیر د جمع مونځ نه کوي. که جمع شوي وي 2 کسان یو ځای ودرېږي جمع وکړي، جمع سره مونځ کوي. د دې په وجه باندې د هغوی رزق پراخه دی. دویم نمبر کو هغوی ته 2 منټه میلاویږي د قرآن مجید تلاوت کوي. زمونږ جماعتونو کې چې خلکو ته 2 منټه میلاویږي نو شور کوي او دغه رنګې شور او زوږ کوي، دغه رنګې خبرونه کوي جماعت کې، دانګه د بانګه خبرونه راوړي او جماعت کې لګیا وي دا خبره داسې ده او دا داسې ده. نو زمونږ دا رزق دا ځکه کمی کوي. هغوی مونځ پابندۍ سره کوي او بل قرآن مجید تلاوت دا پابندۍ سره کوي. 2 خبره شولې. درېیم خبره چې هغوی کمه ده نو دا موږ مسلمانانو کې یا موږ پاکستان والو کې بالکل دا نشته دی. درېیم خبره د هغوی صحه ده. د الله پاک په لار کې هغوی پیسې ډېرې زیاتې لګوي او فرمایي چې کوم سړی ډېرې پیسې لګوي د الله پاک ډېرې پیسې ورکوي.
یاد ساتئ د الله پاک په لار کې پیسې لګول دا ډیر زیات بهترین پیسې دي تاسو به قرباني کړې وي پرونه قرباني کې دا وایي چې کم سړی قرباني وکړله نو یوه روپۍ د الله پاک په 200 روپو باندې دا بدلی د هر پټي بدل کې الله پاک لس فرشتي پیدا کوي چې تر قیامت پورې د انسان ته دعاګانې کوي څونه ډېر ثواب دی نو کوشش محترم دا وکړو چې موږ د مانسه خیال ساتو د قرآن مجید تلاوت خیال ساتو میلمه راشي د هغه اکرام کو د هغه عزت کو او دغه رنګې سها کو انشاءالله العزیز تاسو به تماشا کوئ چې الله پاک زموږ رزق څومره دا پراخه کوي یوه دغه وظیفه شروع کوي او بل د عربو دا وظیفه شروع کوي انشاءالله العزیز تاسو به تماشا کوئ او کوشش وکړئ چې وظیفه په خپله مو سره وکړئ او څونه چې ملګري د هغوی سره شیر کړئ چې هغوی هم د داسې قسم لا وظایفو نه فایده والي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته